السلام علیکم ملګرو د سوات واقعا مزمت ډیر علماء کرام وکړو او خپل بیانات په هغې باندې وکړل خو نن مناظر اسلام مفتی محمد ندیم صاحب واورئ د جمعې په خطبه کې کومو خلکو چې د دې واقعا بنیاد جوړ کړی او د دې په اړ کې د مدرسو خلاف د علماو خلاف چې هغوی کومه درندګي شروع کړې وه د ماشوم د قاتل غوندې نو مفتی محمد ندیم صاحب هغوی له زبردست جواب مدلل جواب ورکړی دی وایي ورځ زړه به هم خوشحاله شي او دغه درنده انسان په باره کې مفتی صاحب مطالبه کړې ده چې دا ونیسي او سرعام یې راځوړند کوي. څو ورځې تاسو ګورئ به دا میډیا باندې د سوات یو واقع چلیږي قاري صاحب وروسته شو خپل شاګرد یې دومره ووهو قتل یې کړو شهید یې کړی معصوم یقین وکړه هغه د درندګۍ انتها ده پردی بچی خو څه یقین وکړه پردی خرم سړی دغومره ځناور دی ځناور سړی دغومره بېدردۍ سره نه شي وهلی چې وهي او تر دې چې قتل یې کړي پردی خر پردی سپیم دغومره د الله نه سړی یېرېږي دومره په بېدردۍ سره یقین وکړه پردی ځناور هم څوک نه شي وجدلی څومره ظلم او درندګي چې دغه سړی کوي زموږ حکومت نه مطالبه ده دا سړی راونیسئ دې ته سزا کلي عام په چوک کې ورکړي چې د نورو خلکو لپاره عبرت وګرځي او اوس په میډیا باندې را روان دي دا سړی نه قاري دی نه حافظ دی نه عالم دی صرف د کاروبار دپاره یو مدرسه قایمه کړې ده په هغې کې د لنګر پیسونه جدا دي د سبق پیسونه جدا دي هغه ماشومانو انټرویو را روان دي دا څوک یو درنده و د مدرسې په نوم باندې یو ځان له یو تجارتي فکټري لګولې وه به یې دغسې قسمه ظلمونه دغه قسمه بدفعلیانې دغه قسمه حرکات یې کول زموږ وفاق المدارس د زموږ د پاکستان د دیني مدرسو د علماء دیوبند بورډ دی د هغې خپل یو نظام دی زموږ وفاق المدارس والا دوره وکړله هغوی ښکاره اعلان وکړه دوی زموږ سره تعلق نشته دی د دې تعلق د پنجپیریانو سره دی موږ چې ورته پنجپیریان وایو د هغوی د تنظیم هم دا سبق نه وي چې چاته ورکړي چې ته ماشوم دغومره په بېدردۍ سره ووایه چې قتل یې کړه شهید یې کړي د هغوی به هم نه وي دغه سبق لیکن وفاق المدارس والا اعلان وکړو چې زموږ سره تعلق نه ساتي که نه وفاق المدارس که زموږ د بورډ سره تعلق ساتلی موږ اوس د دې خلاف سختې فیصلې کړې وې کاروایانې یې کړې د کم بورډ د پچپیریانو سره چې تعلق ساتي زه هغوی ته وایم صرف په دې باندې کار نه کېږي چې کینې مذمت یې وکړي د دې په خلاف باندې سختې فیصلې وکړي چې آینده څوک د مدرسې په نوم د حرکت ونکړي لیکن دلته اوس خلکو ته موقع میلاو شوه مدرسې د بدنامولو لپاره هر سړی لګیا دی هغه ملحدین هم لګیا دي منکرین حدیث هم دلته لګیا دي په دا پېښور کې زه به د مدرسې په خلاف غږ وکړم د مدرسې په خلاف مدرسې دلته ستاسو په دا کلي کې نه مدرسه دلته راشه دلته د لنګر څه قسمه پیس نشته دی طالبان زموږ ناستې دي دلته زموږ د استاذ د تنخوا لپاره څه قسمه په هېڅ مد کې زموږ د طالب نه پیس الحمدلله دلته نشته دی دلته زموږ په هر ځای کې د طالبانو د ورکېدو په ځای کې د طالبانو د سبق په ځای کې د استاذ په کوم ځای کې ورته استاذ هغې باندې د پاسه کیمره لګېدلې د کیمرو نظام دی دفتر کې هغې ته مدرسین ناست وي د هغې ټوله تماشه کې مکمل ریکارډ محفوظ وي مدرسو کې محبتونه دي سزاګانې درندګي سزا به وي درندګي نشته دی هغه سزا به د تعدیب د کروایي تر حده پورې چې صرف هغه طالب باندې یره دغومره ور واچوي چې یره طالب خپل سبقونو سره کار وساتي د یو درنده د وجې نه ټولې مدرسې بدنامول یقین وکړه خپله درندګي رقم اخلي دا تعلیمي ادارې دي تاسو کتل تیر کال دلته کې ما خبره وکړه دا د ملکم یونیورسټي دلته یو هلک موسی هلته نه بیټی مو وویستلو لاړو په لاره سکرین ورو شهید شو تیر کال د دې ملکم یونیورسټۍ د یو پروفیسر سره د هغې یو استاد سره 4,000 د هغه جنکو چې د دې طالبات دي د هغې ویډیوګانې 5 ویډیوګانې ګیرې شولې په دې بهاولپور کې د یونیورسټۍ د پاسه باندې ښکاره ویډیو راغلله چې یو جینۍ او هلک لګیا دي زنا کوي دې کالجونو ته ورشه تقریبا 15 واقعات په دا 2-3 کالونو کې راغلي دي چې سکولونو والا استاذ پاڅېدلی ماشوم یې والا دی وفات شوی دی دې سکولونو کالجونو ته ورشه ټول نه دي دغسې سترې پکې بعضې درندګان ال سوره اوښتي دي چرس کې پوډرس کې عقیدې خو یې سم تباه دي جسماني
دنیوي حالت هم بل مونږ به د دې د وجې نه ټولې مدرسې ټول سکولونه بدنامو د دې د وجې نه مونږ ټول یونیورسټۍ بدنامو چا دا ویلي دي چې د ملکم یونیورسټۍ دې بنده شي ولې په دې کې چې یو ذمہ دار پروفیسر سره 4,000 ویډیوګانې کېږي اوس به دا اعلان کوم ملکم یونیورسټۍ دې بنده شي نه دغسې درندګان دې بهر شي مدرسو کې دا شی نشته دی الحمدلله دا 14 صدی دی یو مدرسه و د مدرسه نه و د مدرسې په نوم باندې یو تجارت او کارخانه وه مدرسه ما بندول دغسې خلک راوباسه هغې ته ښکاره سزا ورکړه چې د نورو خلکو لپاره عبرت وګرځي د مدرسو په د معاشره کې ډېر خدمات دي ستاسو بچو دینی تربیت کوي ستاسو بچي د نشو نه رامنې کړي دي ستاسو بچو ته مفت تعلیم دلته ورکړي ستاسو بچو ته دلته مفت خوراک ورکړي دا په دې معاشره کې تر اوسه پورې دې معاشرې ته مدرسې مفتي ورکړی دی قاضي یې ورکړی دی خطیب یې ورکړی دی قاری او حافظ یې ورکړی دی په دا روزه کې تاسو ته په دا مسله باندې ودرېږي قرآن درته د دې مدرسې دومره کردار دی تر دې پورې 1400 کاله تاریخ یې کې ته وګورې د دې مدرسو چې څومره کردار دی الحمدلله تر اوسه پورې ته هغې تصور هم نشته نشي کولی نو تا ته څنګه موقع مل د خپلو بچو نه غافله کېږه ما بچې مدرسې ته راولېږه سکول ته یې ولېږه کله کله به د خپل بچي پسې ورم شه مدرسې ته هم راشه سکول ته هم راشه د استاد سره کښېنه تپوس دې وکړه وایي دا زما بچی څنګه دی سبق وایي که نه وایي سبق له په ټایم راځي که په ټایم نه راځي په سبق کې محنت کوي که نه کوي په دې سره به د هغه استاد هم دلجویي وشي که هغه د سکول استاد دی که هغه د مدرسې استاد دی دا بچی هم چې کله د سکول کله کله ورسره په خپل هم راشه چې به الله رضا څه کوي بچی دې راووتو پسې لاره کې راوځه بهر کله کله دې زمانه کې د بچو ساتل د بچو تربیت د کوم آسان کار نه دی دا بچی دې کله کله بېګا ته کېم نه وه بچی نن تا په سکول کې کم سبقونه ویلي مدرسه کې تا ته نن قاري صاحب کم سبقونه ویلي معلومات ورنه وګوره قاري صاحب رویه ستا سره څنګه ده ستا سره په کلاس کې د ملګرو د ماشومانو د نورو ته د بچي خبر هم واوره هو هغه سیریس ما اخله بچي درته خبره وکړه ته نه ټوپک راواخلي زما د سکول استاد د مدرسې قاري صاحب نه راشه د بچي چې تا ته خبره وکړه ته راشه معلومات وکړه د استاد ته راشه په د مدرسه او په د سکول کې معلومات په دې طریقې سره به ستا د بچي تربیت هم وشي هغې ته به حفاظت هم میلاو شي نو بهرحال عرض مې کوو مدرسو کې دا چې کوم دې وخت کې دی دا نو د مدرسې تصویر پیش کې یقین وکړه دا د مدرسې تصویر نه دی دا د یو عالم او د حافظ ما مخکې عرض وکړو چې دغه مدرسه نه و د مدرسې په نوم یې فکري لګولې ما مخکې عرض وکړو دا سړی چې کوم دی په دا میډیا باندې دغه شاګردانو دغه کسانو یې ویډیوګانو وایرل دي دا نه قاري و نه عالم و نه حافظ و د کم بورډ سره تعلق ساتي پته نشته دی چې داسې اگر نګري شروع شي بیا په هغې کې هم دغسې حالات وي ته راشه په مدرسو کې د شپې الله ته جړاګانې وي مدرسو کې د شپې الله ته سجدې وي الحمدلله د ورځې قال الله قال رسول دا درسونه وي د کوم د وجې نه چې الله د دنیا نظام قایم ساتلی دی الحمدلله اکثرو مدرسو حالت هم دغسې دی وي به سکولونو کې خبر شته دی کالجونو کې خبر شته دی یونیورسټو کې خبر شته دی په تعلیم یافته طبقه کې خبر شته دی په ډاکټرانو کې خبر شته دی په هر طبقه کې خبر شته دی دلته یو زمونږ یو استاد و هغه کیسه کوله د خپل استاد ویل زمونږ په وخت کې یو کس راغی ویل چې ستاسو به مدرسه کې یو غل دی غل ډاکو دی غلی کړی ده نو محتمیم صاحب ورته ویله چې یاره طالب خو غل نشي کېدی ها غل به طالب جوړ شوی دلته به راغلی طالب ولې اختیار کړي